بسم الله الرحمن الرحیم. سورة کاف ترتیباً د سورتون د قرآن 18 او په نزول کی 69 نمبر. بعد الغاشیه وقبل النحل. بعد الغاشیه وقبل النحل. او دینه د قرآن درېمه حصه شروع شوه، دا به تر سبا پورې، نو ځکه په الحمد سره شروع ده. بعد الغاشیه وقبل النحل، او دینه د قرآن درېمه حصه شروع شوه تر سبا پورې، نو ځکه شروع کړه په الحمد سره. د دې درېمه حصه کې مسله سلطنت. او ربط دا دی چې رفع د شبهاتو ده چې واردېږي په مسله توحید باندې. دویم دا افاقي نظام دی، د هر باطل مخکې بیانوي لکه اصحاب کهف. دا افاقي نظام دی، د هر باطل مخکې بیانوي لکه اصحاب کهف. حفاظت به الله کوي. خلاصه په دې کې د څلورو شبهو جواب دی. خلاصه په دې کې څلورو شبهو جواب دی. د اصحاب کهفونه، د جناتونه، د خضر علیه السلام او د ذوالقرنین. خلاصه د څلورو شبهو جواب دی پکې. اصحاب کهفونه، جناتنا، خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین. خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین. دا اولی شبه نرستو د اصلاح د منکرینو د پارا امور ثلاثه. اولی شبه نرستو د اصلاح د منکرینو د پارا امور ثلاثه. دا اول شبه نرستو د اصلاح د منکرینو د پارا امور ثلاثه. او امور ثلاثه څه شي ده؟ سلب دنیا، عذاب عقبه، تقلیل دنیا. سلب دنیا، عذاب عقبه او تقلیل دنیا. سلب دنیا، عذاب عقبه، تقلیل دنیا. د دویم جواب نرستو زجرونه. دویم جواب نرستو زجرونه. په ابتدا کې تمهید. په ابتدا کې تمهید. او آخری رکو دا داغی اول حصہ پا اول جواب من بالذات. اخر کی رکو دا، اخر کی رکو دا چه داغی اول حصہ آخر میں ایک رکو ہے جس کا پہلا حصہ پہلے جواب پر بالذات اور ثانی پر بالتبع متفرع ہے. داغی اول ایسا اول جواب من بالذات اور ثانی من بالتبع متفرع ده. ثانی من بالتبع متفرع ده. او دویم ایسا
په جواب ثالث باندې بالذات او پر رابع باندې بالتبع متفرد، پر رابع باندې بالتبع متفرد. نو دا خلاصه شو. او تمهید کی په موضوع باندې تصریح کی، تمهید کی په موضوع باندې تصریح کی او دې ته ویل کی براءة الاستهلال، براءة الاستهلال. تمهید کی په موضوع باندې تصریح کی براءة الاستهلال. په الحمد کی نفی د اشراک وکړه، اصل کی شرک اعتقادی. دا خبره کی چې نبی علیہ السلام عبد دے، معبود شفقاری نه دے، خو کار دار چې مؤمنانو له بشارت دے، او څوک چې ورته شفقاری وي د هغې لپاره تخویف دی. که د کافرانو مال او جیدات دی دا به ختم شي، او دا امتحان دی په دوی باندې د الله طرف نه دا حاصل. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي تمهید مع ترغیب. او دا الف لام خبره مخکې شوې ده. جنس صفت ثابت دی یا ټول صفتونه ثابت دی الله رب العالمین لرا، یا هر فرد د افراد صفت ثابت دی، د خدای توب صفتونه ثابت دي الله رب العالمین لرا. او براءة الاستهلال دی خطبه کې داسې الفاظ راوستل چې رستو تینا معلومیږي. الحمدلله الذي ثنا دا غزا دپاره انزل علی عبد الکتاب چې رالیږلی بنده خپل منې کتاب، او نه دې ګرځولی هغې دپاره کوږوالی برابر دی چې ویرې په هغې سره خلک. خاوند د جنګ سخت دی من لدنو طرف د الله نه، او زیر ورکړه مؤمنانو ته کسان چې عمل کوي نیک، د دې دپاره اجر حسنه، اجر لوی دی مزدار دی. همیشه به په دې کې همیشه ویره په دې سره هغه کسان چې وي الله رب العالمین ځان له جوړ کړلی نایب نشته دوی له په دې باندې علم، نه پلار نیکه د دوی له. دا ډېره درنه خبره ده چې وجود د خولو د دوی نه افواههم فوهن ان یقولون الا کذبا، نه مگر دوی درو. فلعلک باخع نفسک، امید تسلی ده، لعل د پاره د اشفاق، لعل برای اشفاق. ولعلک امید ده باخع نفسک چاله کوي ځان خپل علی آثارهم په نقش قدم لدی چې دی ایمان نه وروړي بهذا الحدیث په دې خبر مناسفه. ودی میں تا افسوس که انا جعلنا یقین ما ګرځول یا چې مزمکه کې دي ډول د دې لپاره چې امتحان وکم په دې باندې چې څوک ښه عمل والا دي، او یقینا من ګرځولي دي په دې باندې سعیدن جرزا. وإنا لجاعلون او زه ګرځوم ما هغه څه علیها چې په دې ځمکه باندې دي سعیدن جرزا، میدان خالی یا زری زری وچ. ام حسبت ایسے گمان کے تو ان اصحاب الکاف چې خاوندان د کاف والرقیم او د رقیم والا چې نمونه رقم شوي تختې والا ودوی د آیتونو زمانه عجبات څه ناشنا. رقیم نه مراد یا هغه درې کسان چې هغه نه ګټ راغلل، یا دوی دي خو نومونه لیکلی شوي دي، مرقوم دي
رقيم مرقوم. جواب د اولی شبهه چې دی بلاس کې بسې نو الله رب العالمین فرمایي دا خو ځانه کمزوري. مختلف نمونه خلقو ذکر کړی دي خو چاته پته رسه حدیثو کې خو داسې ډېر نه راغلی. مکسلمینا او تملیخه او زارینوس او سارینوس سپینو می قطمیر دی کشف تتنوس خلق په دې باندې اکثر تعویضونه لیکي. تعویضونه به ناجایز دي ځکه تعویض تعوض نه دی امر خو د الله په نوم غواړي. اذ اول فتیتو تسریب المقصود کی دقیانوس بادشاہ هوا پرستو داغه نه تښتېدلي دي. کله چې راله ځوانان غار ته راله فقالو دوی ربنا یا رب زمونږه راکې مولا من لدنک طرف خپلنا رحمتن رحمت وهیئ لنا برابر کې آسان کې زمونږ دپاره امر زمونږ نه درستګي فضربنا علی آذانهم نمو علی آذانهم په غوږونو د فی الکافي په غار کې سنینا ددا څو کاله بشمار. ثم بعثناهم به مې راپورته کو دوی لره چې معلوم کو ایو الحزبین کوم یوه ډله احصا ډېره ضبط کوونکې ده لما لبسو امدا لبعثهم احصا لبعثهم چې څومره یې سر شوي دي دوی په اندازه کې نحنو مونږ چې نقص علیک بیانو تا ته تفصیل دی واقعات د دې په حق سره بالحق انهم فتیتون یقینا دا ځوانانو آمنو بربهم ایمان وروړه پر خپل منې افراط تفریط نه لري پکار بدی ورته ویل نه پکار البته د الله اولیاء دي. وزدنا مودان مازیات کړ دې هدایت او اطمینان مې راوستل بزرګ د دې منی کله چې دی ودرل او دا وی چې رب زمون رب د اسمانو زمکې دې هرګز نه بل موږ سوا د الله رب العالمین بل اله کچته مونږ او بل لقد قلنا نو مونږ یو په دغه وخت کې اذن شتتا په دغه وخت کې د عقل نه لري خبره شتتا د عقل نه لري خبره. هؤلاء قوم اتخذوا دا قوم زمونږ دي چې بلې سوا د الله رب العالمین نه علیا ولې نه پیش کړي په هغې باندې سلطان ښکاره دلیل ښکاره. څوک دی غټ ظالم دا اچانک تلي په الله باندې درو. وإذ اعتزلتموهم کله چې جدا شئ تاسو د دې نه یا چې واپس شئ هغه چې بندګي کوله سوا د الله رب العالمین نه یا بندګي نه کوله یا بندګي کوله نو لاړ شئ الی الکافي خپل غار ته نو زیات به کړي الله رب العالمین ستاسو دپاره رحمت خپل او آسان به کړي تاسو دپاره د خپل امر نه رشدا هدایت مرفقه آرام یا مرفقه کار د کامیابی. وتر الشمس ویني بنور عجائب د قدرت د الله تعالی. وتر الشمس ویني بنور اذا طلعت کله چې دا راوځي تزاور مایله کېږي د کاف د دینه ښي طرف ته او اذا غربت کله چې پناه شي او کله چې پناه کېږي تقرضهم پرېږدي دي له ذات الشمال طرف دغس کی وهم فی فجوة من او دی په صاف میدان کې دي. دا ایتون الله رب العالمین دی چاله چې هدایتو کې الله پاک د تل هدایت وکړی شو او چاله چې ګمراه که الله رب العالمین بیا به نومي د هغه دپاره ولي مرشده دوست او لار ښودونکی. نو دې من به نور لږ باندې ځکه لګېده چې د نور ضرورت یې دې سره ویټامن زیاتېږي. اکثر ډاکټران وایي کنه چې د چا خپې یخېږي یا شوګري نو دی نور ته کښېني نو دې سره د خپو کې د ویټامن زیاتېږي. لکه اکثر تاسو خیال کړی کله چې ماشوم پیدا شي نو دا مور چې ده هوښیاره مور که نه اوس خو دا چې اوس کوم دي دا خو داسې یو بلاګانې دي. هوښیاره مور هغه غوړ را غوړ کړي د ملخوظو هغه غوټه چې ده په تیلو کې ده کړي غوړو کې داسې خوله کې ولوهي
ابو خار اخذ نو تکړوي چې دا رانځړنی رانځړ دیار پیژنې دیار څنګه پیژنې دیار ونی نه قیمتي لرګي چې دینه به تیل لوي څه تیل ویخنه نو به په واچول په پیاله کې نو دینه ودی تیلونه به کې دوه څکو کړو هغه په دې ماشومان وسکول هم په خپل او دا ډېر زبردست قوت ورته او ډېر ګران رانځړ تیل ورته ډېر کم ملوي او دا غوټي به جوړ کړي ملخوزو کې هغه به شي خلک ورکولې د ګېډې درد راغلی خېټه بوله به تیل وغوړوله تړونې کې به یې تړل او دا پوره معاملې وي نو دوی به دا ماشوم څه کو دا ماشوم به یو 15-10 منټو 20 منټو په غرمو ته اچوي اوس هم اچوي ځکه چې مکمل د غرمو نه لرې کي نو بیا هم خرابېږي او چې مکمل سوري ته نو بیا هم دی داسې سپین غوندې شي څه شی غوندې پرې جوړېږي وبړزن غوندې شي وتحسبهم ايقاظا تبغمان کې بدی من دوی خوم رکود ادیبا ودوی او اړم راړم دی له ذات الیمینی خطر ته وګس طرف ته او سپید دی چې قلب او سپید دی باسطن وړولې دي زراعي پیخ پلي بالوسيط په درشلو باندې نو قلبهم لا مبتدا باسطن اسم فعل يعمل عمل فعله او دا معتمد بر مبتدا او ضمیر در فاعل ادا بیان د حال کی اگر که ماضی او اسم فاعل وخال استقبال نه بیانوي زراعه دا مفعول به وقلبهم باسط زراعه بالوسيط کخکارش پدی منن واپس بجدینا فرارن په تیخته کې ورملئت منهم رعبا او ډک بجدینا په رعب کې وکذالک بعثناهم او دغرنګي مرا پورته کو دوی له تسالو بینهم لتسالو چې تاسو کې دوی بینهم په منځ خپل کې قال قائل منهم او یو کس د دینه کم لبستون څوی سارشي دوی یې سارشي مونږه یو ورځ یا بازي دروازه قالوا وی ربکم رب تاسو ډیر په دې چې تاسو یې سارشي ابن عباس سے بھی دعوی کسان فباسو لگے احدکم یو قسم بیورقکم آجی پخپلو دو پیسو سرا دی روپو سرا خارتا فلینظر اگر ایوها ازکا طعاما سوک دے دیر زیاد پاک پا طعام کی تملیخاو پسی طرح فلیاتیکم برزق منون رادی وی داغنا پو رزق گندس رینی تا رزق رانو ولیتلطف او نرمی دی کی خبرو کی او خبر نشی بتاسو منی او کس انم یقینا شان دادی این یزارو علیکم که خبر شی بتاسو منی بکانو بولی تاسو یا واپس کی تاسو لپا دین خپل کی ولن تفلیو ازن ابدا تاسو با کامیاب نشه اس کلاب دغا وقت همیشه او دارنگی قروال رو استعمال پا دیمانی چې معلومه کی جواد د الله رب العالمین حق ده او قنن قیامت راتلونکي نشه شک پاره کی اذا تنازعون واعلموا اذا تنازعون
کله چې دې جګړې کولې په منځ خپل کې اذ يتنازعوا بينهم امرهم پکار خپل کې فقالوا وی جوړ کې پدې منی بنیانا آبادی رب ستاسو عالم ډیر لوی پوره پدې منی قال الذين يا كسانو غلبوا على امر چې اقتدار ولا خلقوا غلبوا على امر چې غالب په امر خپل منی په امر د دې منی لنتخذن عليهم مسجدا من بجوړ خو دې منی مسجد دغه زمانہ کې بادشاہ باز بعد الموت نه قائل نو ما سابقا فرتا دا زبردست نمونه راغله غلبوا على امرهم سوکوی چې دا مشرکان اسوکوی مسلمانانو دین څه دلیل نه ثابتي ودي اقتدار ولا خلقو ودا مسجد دا کار ښه کړل یا بد کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دین کې بجایز وکړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد سدیجه بکی د دې هم فقها لیکي چې کوم جمعات نسبت یو مزار ته شي به کې مون مکروه ام سلمہ شام ته تللی و هلته یو ګرجه ولیدل و نبی علیہ السلام ته د هغې صفت بیانو دا مطلب یې نه و خو دا مطلب یې و چې تو وفات چې مونږ ګمبد جوړ کړو یا مطلب یې چې داسې ښکلی ګمبد نبی علیہ السلام غوسه شو نبی علیہ السلام دا شرار خلق الله دی دا لنګ دانیال علیہ السلام د دانیال علیہ السلام قبر مونږ شو نو دیارلس قبرونه یو کنستل چې خلکو ته پته ونه لګي چې دا قبر کوم یو دی نو نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام قبر ما ته معلوم دی خو زه نه خیم و نبی علیہ السلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد زما قبر نه چتا وسن جوړ نه کې چې خلک عبادت شروع کی سيقولون وي ثلاثه دريدي څلورم سپېده ويقولون وي پنځلي شپږم سپېده رجما بالغيب يرجمون بالغيب رجما بالغيب يرجمون رجما بالغيب اسی شتی ولي کانی ولي ويقولون ودي ثامن كلبهم اتم سپېده ورته رب ډیر زیات په دې په عدت د دې منی بشمار د دې منی عبد الله بن عباس ویدي الا قليلا كزم شامل ما يعلمهم الا قليل نو جګړه مکو الا مرارا ظاهرا مگر جګړه ښکارا صرف دا وایي چې معبودان ندي شمار سره څه کوي ولا تستفتي فيهم او تپوس دینه کی په حق د دې کی دار کتاب نه یو کس ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا مو یو کارتا چې زه کوون کېم د دې سبا استثناء تیر شي وګنه نو الله زجر راولې موسی علیہ السلام ذکر مولانا روم فرمائے علم موسی چونکه شد در غیب بن علم موسی چونکه شد در غیب بن علم موسی کې بوت ارجو موسی علیہ السلام علم په غیب کې بن شو نو منګه کورو بس علم موسی علیہ السلام علم په غیب کې بن شو د منګه کورو بس علم الا ان شاء الله مگر کردا شي د الله یاد اور خپل کله ته نه هیر شي وقول ورته آسا امید دې چوب خیمه طرف زما لاقرب من هذا رشدا
ډیر نږدې د قصې د اصحاب کهفونه بنبوتي رشدا ولبسوا في كهفهم او يسار شدي په غار خپل کې 300 سنين 300 کال وزدادو 9 او نه په لپاسه ورته الله رب العالمین اعلی غیر په دې بمال بسو فاسه چې دي سار شي دي د دې الله پر غیب د اسمانو نظم کې ابصر به واسمع عجیبه لیدون کې دی عجیبه اوریدون کې دی نشته دوی لپاره ولی او نشته شریک فی حکم عاده او ندی شریکوي په حکم د الله رب العالمین کې او اچالره الله په نظام کې میوده وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ دلیل وحی لولا هغه څه چې وایي کړي دي وایي کېدی چې تا ته د کتاب د رب ستانه لا مبدل لکلمات الله نشته بدلېدل د کلمو د الله ولن تجد من دونه ملتحدا او بیا به نه مومې سوا د الله نه ملتحدا زید امن واصبر نفسك مع الذين او تفریدا او ټینګ کا نفس الله خلق سره يدعون ربهم چې بلی رخپل بالغداة والعشي سار او بیگا او غواړي رضامندي د الله رب العالمین او ماړه سترګې خپلې د دینه تريدو زینت الحیات الدنیا غواړي ډول ډال د دنیا او تابعداري مکمن دا چې اغفلنا قلبه عن ذکرنا چې غافل کړه منګه زړه داغه ذکر زمونږه او تابعداري کوي د خواهشات وکانا امره فرطا کار دغه فرطا اسرافی یا کار دغه زیاتوي په حق کې فرطا زیاتوي په حق وقل الحق من ربكم تفریدا ورته دا حق در رب تاسو نه دی چا چې خوښ شي مؤمن دي شي او چا چې خوښ شي کافر دي شي ان اعتدنا للظالمین نارا نو که کافر چونو ما تیار کړی ظالمان د پاره نبی علیہ السلام یو ځل جمعه ته راغی کسان ناسو نبی علیہ السلام ولاړو چې د دې توجه چا سلام وي دی وعلیکم السلام نبی علیہ السلام چې الله رب العالمین ماته الله الحمد لله الذي جعل في امتي سنا دا ذات لرا چې ګرځولې دي په امت زما کې داسې خلک چې ماته الله حکم کو جاغو سره کین ماته الله حکم کو جاغو سره کین او بل روایت کې راځي چې دو حلقې یو د ذکر وا او یو د تعلیم وا نبی علیہ السلام کلکم علی خیر تاسو ټول له خیر حلقې خو خپل کې نه ز تعلیم په حلقه کې نو انما بعثت معلما الله ز دنیا ته معلم را لګل ټیچر را لګل لاتمم مکارم الاخلاق نو علم او استاذي دا د خدای لوی نعمت انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقات چې چاپی روشي غټي پردې د دوی سرادقوا غټي پردې وای یستغیثو کدی او بوغواړي یغاسو او بور لورکړي چې بماین امداد وکړي چې د دې په بو سره کلمولي پشان د خیر تیلو یا کلمولي پشان د بیل شوی تانبه یا کلمولي ویني زبي
یشوی الوجوه چې سیزي به مخونه او دې چې کله دا وبوس کی نو دا یو شونډه به بر لاړ شي بل رخت لاړ وهم فيها کالحون چینګاړي بشي بدموره بخکاری او کلمه بدلان دنو ورځي بیس شراب ناکار اسکل وسات مرتفقه او ناکار زیده داستوګني ان الذين بشارت يقنا کسان چې مؤمنان دي عمل کوي نیک یقینا موږ نزای کو اجر دا چا چې کوي نیکی دا خلق دې پر جنتونه دي دوه سیدلو یاد کورو چې به ګلاندې راغې نه ولي او اچول کېږي و دوی ته چولې بشي دوی ته فیا بدی کې من اساوره بنگړي من ذهب د سرو زرو ويلبسون ثيابا او غسته بشي دوی ته ثيابا خضرن ثيابا خضرن کپڑے شنه د مرغ د ریخمو من سندسن نری ریخم و استبرق او پیرل ریخم یا سوزانه غټ غټ چولې لکه څنګه چې خلک دا چوغیا بوندي کنه متکین فیها تکیه بلولی پدې کې ال اراکی په تختونو باندې نعم الثواب ور ثواب دی حسنت مرتفقه او ډیر خده مرتفقه زیاده استوګني وضرب لهم مثل الرجلين حقارت الدنيا د منکرینو د اصلاح د پاره د دریو خبر ذکر کی سلب دنیا الدنیا یؤخذ منکم الدنیا یؤخذ منکم عذاب عقبہ او بلا تقلیل الدنیا شیء قلیل ضرب الله بانک ضرب وضرب لهم بیان کو دې پر مثال دوه کسانو سره چې ګرځول ما یو د ځوانو د پاره هغونه د انابو او چا پیر کړو ما د دینه کجوري اگر زولې ما په مومنز د دې کې فصلونه دا دوه باغونو ورکول مې ولم تر من شي نشه یو شي نه کوم او روان کړي ما په من د دې کې نارا ولي او د پاره سمر وې د مرګري خپلتا د مشرکو عددنم قطروسو نو میسو قطروسو د خپل مرګ ته دی باس کې دا سره خبرې اترې کوي ورته ځلانه ستانه زیات په مال کې او ډیر معزز امتحانه په مجلس کې ډله مې مضبوطه را او د داخل شو باغ خپلته د ظالمو ظلم کو په ځان خپل منی او وی ما اظن نظم خیال نشته چې هلاک بشي دا همیشه او نشتره خیال زما چې را بشي قیامت الساعه قائمتن چې قیامت به ودرېږي او که چېرته واپس شم خپل ته نو بیا به هم د دې نه زیات خیرا منها منقلبه په بدله کې وایي دته ملګري د مسلمانو یهودانو او دې باس کې خبرې کې دا سره ورته انکار کوي د آزاد نه چې دې پیدا کړی د خټونه بیا د نطفې نه ثم سواک رجلا بیتانه سړی جوړ کړی دی لکن هو الله لکن اصل کې څنګه دی لکن انا اقول اصل کې لکن انا اقول بیا ادغام شوی دی نو لکن نه شوی دی حمزه متحرک ما قبل حرف میم ساکن لكن انا اقول زدایم چې الله رب زماله ونشرك کوم د الله سره یو کس ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله اصل عبارت د څه ده ولولا قلت ما شاء الله اذ دخلت جنتك ولولا قلت ما شاء الله اذ دخلت جنتك څوک چې خپل بچي ویني یا بچا منسترګي خوږیږي یا خپل مال ویني یا د پردې مال ویني نو زر دی وی چې ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله
الا دفع الله تعالى عنهم كل آفات بیا الله ټول آفتون رستو نو بعض خلک ځان ته لوګي کی دا لوګي او تجربه دوی کی زما باڼه ورته لوګي کوي زما کاته په جانان بدل کنه اوس پلنی ورته لوګي اوسو پرتواخ لوګي اوسو لارو کوڅو کې ډکی راغون اوسو د چانه شاته لمن وسه اچھا ایڅو خبرې دا ته لمن نه دا چې لکه بانګینه چې لکه وباسي کنه انده کې اوسړه هغه ماته مولا ده کنه لوګي کوم تاسو نظر کړه یاد شي ماشاءالله ولا ماشاءالله وسرو او بل حدیث کې راځي چې تا نه تاسو د مټي وینځي څنګه له خپل وینځي چا مل چې نظر لګیدل په هغه نه چړکاو نو بیا نظر ماش او باندې خلک دی پټو کې دا شینه کرلی کنه دا فصلونه وسونه منځ کې بای کې وډکه ورته کړي یو غټ ډانګ کوټ کې ډانګ چورې کنه یا کمیس کې داسې یا شکونان چې سړی دي یا دې ته د باران لنډه کې وي دې ته سوې باران لنډه کې نظر ما تم چې خلک نظر نه قلت ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ان ترني كتبيني چې زه کم یم ستانه په مال کې په اولاد کې امید دی چې رب زما راکړي ما ته غوره د جنت ستانه او په دې باندې راولېږي الله رب العالمین حسبانا آفت د اسمان نه نصیب دا سعیدا زلقا میدان خالی او یصبح ماؤها غورا یا به الله وچ کې وبدلې نو فلن تستطيع له طلبا نو طاقت بنه لري ته د هغې لپاره طلب وحیط بثمره نو کیره واچول شوه په میوو د هغې فاصبح نو شو دی یقلبو لاسونه یې مروړل یقلب کفیه چې مروړل یې مرغوي خپل لاسونه خپل علامه په خبره باندې پاس من انفق فيها چې خرج کړو پاږي کې چیرې ما څومره تخمونه په کې وکړل سرې په کې وکړل بوټونه په وکړل ځان په وکړل شټول تباش فصل نو راتل څه کې دشتنه اخلاص وهي خاوية على عروشها او دا پروتو بچتون منی ويقول دی یا لیتنی افسوس منه شریک کړه د الله سره در خپل سره یو کس ولم تکن له فئات او نو د لپاره مجمع او جماعت چې امداد کړه دغه سیوا د الله نه وما كان منتصرا نو د بدلا واستون کې نه قیامت کې نه دنیا کې هنالک الولایت او بداوت کې ولایت په قیامت کې په دنیا کې د الله لپاره د حق او د الله رب العالمین هو خیر دا الله رب العالمین ورته په ثواب کې وخير عقبا او ورته په انجام کې وضرب له مثل الحیات الدنیا د اصلاح د منکرین د پر دوی موجه تقلیل دنیا بیان کړي د پر مثال له ژوند د دنیا په شان د بارانه د چورو مونږه د اسمان نه نو ګډ وډ شي باغ سره غیاګان د زمکی فاسبان شي حشیمن زری زری تزرو رياح واول زویا غیلر بادنا وكان الله دي الله رب العالمين على كل شيء مقتدرا پارس من قدرت والا المال والبنون مالنا زامن داز خائص در جند دنیا والباقیات الصالحات او باقی پاتې کیدون کې نیک اعمال دا ډیر غوړه دي په نس درفستا نزوی چې عالمي نیکی دام باقیات الصالحات کی مال د خدای په لار کې ورکه مدرسه دې په جوړه کړه دام باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا او غوړه دې په انجام کې او نبی علیہ السلام حدیث راځي استکثروا
تاسو زیاتې کوئ یعنی زیاتوالی کوئ من الباقیات الصالحات دا باقیات الصالحات نه تاسو ډیر زیات پکې زیادت کوئ چې ستاسو فایده کې راشي څه شی دی تکبیر وای تهلیل وای تسبیح وای دا وای ځکه دا باقیات الصالحات نو دنیا چې دا الدنیا وبال علیکم يوم نسير الجبال تخفيف قوي عذاب عقبا او کله چې والوزو منګه غرونو لرا او ویني مزمکه بارزتن صافه وعشرناهم راجمكم دوی لرا فلن نغادر نو پرې بندم منهم د دینا حدا یو کس وعرضوا على ربك صفا او پیش بکړې شدي رخ پلتا رب ساته صفا وقطار سره لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره قيل لهم لقد جئتمونا لقد جئتمونا قيل لهم اوبر شديتا لقد جئتمونا راغلي تاسو مونږ لکه څنګه چې ما پیدا کړی تاسو اول ځل بل زعمتم بل دلته کې راغله برای خروج من القصه الى القصه بل د پاره د خروج د قصې نه قصې ته بل برای خروج من القصه الى القصه بلکې تاسو ګمانو الله نجعل چوبنه ګرځي الله رب العالمین تاسو لپاره وخت وادي او کې به خدای شي کتاب ویني به مجرمان یریږي به يرلن کې به دا څنګه چې به دې کې دی ويقولوا او وي يا ويلتنا اي افسوس ما لهذا الكتاب سری دی کتاب لر لا یغادر لا یترک چې نه پرې دې پړو کې شي او نه لوي شي الله سامګر ضبط کړي دي او مندب کې دې ما سامینو چې دې عمل کړل حاضر مخامخ ولا یظلم ربک احد او ظلم نکي ربستا احد په یو کس باندې وإذ قلنا للملائکه اسجد او کله چې موږ ملائکه ته سجده وکړي آدم علیہ السلام ته یا انحناء دا یا اشاره دا یا په طرف دا یا سجده تعظیمی دا یا سجده تعبودی دا حکم دا الله نو سجده وکړو ټول الله ابلیس نکړه کان من الجن او د پیرانو نه نو څوک چې دیر پیرانو مشر دے بنیاد دا دے کنا پیریان دی وینا نا یو پیره دے اغا دا پلار دے او دا غیر رسل بے نسل خور شے دے اغا پیری نمان شے دے ساجیبو نمی دے کولے نمی دے ابلیس پلار دے یو پیره دے ساجیبو نمی دے ستا جوش با اغا ملکی دے ابلیس ما عزازیل دے کھا عزازیل اکوس یو جن وی جن یو پیری وی چې زه دې سبحان الله سره وعده کوم خیر ورته نه رښتیا ده ما خام غور کودره نکاتلو د طالبان په کې ناس ویني به څوک نه نه فسقا نفسته كان امر ربي دا امر درپنا افتتخذونه او سو دی وی اعوذ بسید هذا الوادي من صفاء قوم سورة الجن کی راضی کنا انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا شعبینا تا چا پوسو کې امام شعبینا چې ابلیس خزش دې کې استاغوي زې په واده کې نو انا می دعوتي ولي ما خوړل واده کې نو تر شیطانان واده دلې جوړوي غلره او ذریته اولاد دا غلره او یامین دونی دوستان زما سوا زمانہ او دې ستاسو پر دشمنان دي بیسل ظالمین ناکار ظالمان د پر بدله ما اشتم او ندی حاضر شوی دوی
پیدایش د اسمانونو زمکې ته او د پیدایش د خپل ځان وما كنت نیم زه متخذ المضلین جوړون کې د ګمراه دپاره عضدا مددګار ويوم يقول کله چې ویل شي نادو آواز وکړي خپلو شرکاو ته چې ستاسو ګمانو نو دوی به آوازونو کې فلم یستجیبوا جواب به ورته میلاو نه شي وجعلنا بینهم او ما وګرځولې په منځ کې موبقه هلاکت ورأى المجرمون النار او وبویني مجرمان اور د دې به ګمان وي انهم دي مواقعها مرتبطون کې دي ورته ولم یجدوا عنها مصرفا او بیا به نه مومي د هغې نه مصرفا بچاو ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل زجر دی یقینا بیان کړلی موږ په دې قرآن کې هر قسم مثال وکان الانسان د انسان اکثر شیئا جدلا ډیر زیات په شیونو کې جدله په جنګ کې نبی علیه الصلاة والسلام لاړ د فاطمې رضی الله تعالی عنها کور ته دې تهجد کړي بیا وده شي سهار به نو پاڅېدلي نبی علیه الصلاة والسلام ورته ولې پانڅېدلی حضرت علي صاحب ورته خو بس خدای وده کړي نو نبی علیه السلام ورته غوسه شو دا خپل د زنګونې داسې ووهل وکان الانسان اکثر شیئا جدلا ولې جګړه کوي وکان الانسان اکثر شیئا جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى زجر مع تخويف ندی منع کړي خلق چې ایمان راوړي چې ایمان نه راوړي اس جاءهم الهدى کله چې راغلی ته هدایت او بخونو غوړي در خپلنا الا خبردار ان تاتيهم الا ان تاتيهم مگر چې راشدي تو سنت الاولین قصیده بخانو یا راشدي تعذاب قبول مخامخ وما نرسل المرسلين جواب د سوال ومن نه را لګل پیغمبران مگر زیر ورکون کې رون کې او جګړه کې کسان چې کافران دي په باطل سره چې ذلیل کې باغې منه حق لره ليدحدوا به الحق واتخذوا جوړې دویتونه زما وما انذروا هزوا او هغه چې رولې شي باغې سره هغې نه ټوکې جوړې ومن اظلم څوک دی غټ ظالم من دا اچانه چې یاد کړی شي ورته ایتونه د رب دا مخ واړې د هغې نه او هیر کې هغه چې مخکې کړي لاسونه د هغه یقینا من ګرځولې په زړونو د دې کې پردې ان يفقهوا لئلا يفقهوا چې پوه نه شي او په غوږونو د دې کې وقرا دروندوالی دی وإن تدعوهم او كتبلي دوی هدايت تا فلن يهتدوا اذا ابدا فصلان نومي دوی ودوخي هميشا وربك الغفور ذو الرحمة او رب ستاب غفور دي ذو الرحمة خاوند رحمت دي ولو يؤاخذهم او كوني سي دوی لرا بما كسبوا کچری اونی سی دوی لره بما کسبو بسبب د کسب دوی لعجل لهم العذاب نو زرد ورکړی دوی ته عذاب فی الحالی بلکې د دې لپاره وعده ده ولن تجد من دونه موئلا او بیا به نه مومي ولن یجدو او بیا به نه مومي د دې لپاره من دونه سوا د هغې نه موئلا زیده تښتېدلو باګ نه وإذ قال موسى لفتاه دریم سوال جواب چې خضر علیه الصلاة والسلام نوادر کارونه کړي نه الله یو خدای په حکم دي وإذ قال موسى کله چې موسی علیه السلام لفتاه خپل مرګري ته ځوان ته موسی دغه نوم څه دی یوشع ابن نون فتاه نوم څه دی یوشع ابن نون
لا ابرحون نپرید ما حتی تردی پوری چورسم مجمع البحرین اجمع کی درود دو دریابونو ازیتا او امزی او قبا یا 13 کرنو ډیر زمانہ فلما جاوزا هر کله چې دی فلما بلغا هر کله چې ورسید مجمع بینهما ازید جمع کېدلو د دوړو دریابونو نصیحو توما هیر ک خپل غمه فتخذ سبيله في البحر سربا نو جوړ کړه هغه مهي په دریاب خپل کې سبيله لار خپل في البحر په دریاب کې سربا سورن یا برابر دا مه ژوندې شو موسی علیہ السلام ته ویل چې دا مه کله ژوندې شو نو ماته به وای ابي حیات چینه سره موسی علیہ السلام دا کې وبس کړي نو پته نه لګي مه ژوندې شو او دی په مخه سفر وکړ فلما جاوز هر کله چې دی واوړې دل قال لفتاو وې د خپل مرګري ته تنا غدا انا راوړم تا سار ناره زمونږه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا یقینا رسیدلې زمونږ ته د سفر زمونږ چې دا نصبا تکلیف کله چې خپل مقام نه واوړي کنه بیا ته ګوري چې راځي ناراضي یا پاتې شوی د زمونږ قال دورته ارایت اساس خیال له زوینا کله چې موږ ورسېدو الى الصخره یا کانیتا نو منگا هیر کا مهیلرا وما انسانی هل الشیطان او نه دیر کړه دا معنا مگر شیطان ان اذکر چې یاد کوم اغلرا واتخذا جوړ کړه لار خپل په دریاب کې عجيبه قال موسی علیہ السلام ذلك ما كنا نبغي اندغه شه دې چې مونږ طلب کو فرتد على سارما قصصا نو واپس دې په نقش قدم خپل منی قصصا يقصان قصصا نشي پلارزي مرګري به خبره کوي چاړهګان بني ناس یا قصصا پلونه معلومول پلي معلومول فوجد عبدا من عبادنا نو به مند په دغه ځای کې یو بنده د بندګانو زمانہ اتینا رحمتا من عندنا چې ورکړه ماغه ته رحمت د خپل طرف نه او رحمت نبوت ویل کی سورۃ هود کې 48 نمبر آیت کې تیر شوی اتانی چې راکړه د الله ما ته رحمت من عندنا خود د علم چې دی د علم د نبوت چې دی د تکوینی د تشریعی نه دی د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام په قصه کې اکثر فواید دي د طلباء او علماء لپاره امام رازی لیکلی چې موسی علیہ السلام تقریر کو نو چې ورته ستانه عالم شته دی نه حقیقت دی چې نبی نه زمانه کې عالم نه نو دا خبره خدای ته خو خانه شو نو خدای خپل ګمان مطابق خو ویلو کنه الله ورته ستانه پلان کې چې خو عالم دی وده سر تشریعی علم و هغه سر تکوینی علم د خضر نوم بلیا دی کنیه ابو العباس دی خضر علیہ السلام نوم سره بلیا او کنیتی ابو العباس من ابناء الملوک د بادشاہانو زوی دی اڅو کو چنومی یسع دی اڅو کو چنومی خضر دی خضر ورته ولی وی وچې دا به کوم ځای کې کېناست بیا پاڅې دغه ځای به ټول شینشی و یا په نهرونو کې ولو کې په ځنګلو کې پاتې کېدو ځکه د تکوین سره کار او د قوم سره څه کار نه راجح قول دا چې دا نبی دی بعضی وی چې ولی دی خو رحمت نبوت ته ویل کی
نبی دے او رسول نه دے مړ دے که ژوند دے جمهور پدې دي انه مات جمهور قول سره چې دے مړ دے او بعض علماء کرامو چې دے ژوند دے څوک چې دل شوی دی وی اعمال متشکل کی یو روایت کې دا راځي چې په جنگ کې आवाज وکړو نبی رسول الله اجازه حاضر دی بهرحال مړ وی او که ژوند وی ولی وی او که نبی وی زموږ په ایمان دی زموږ په یقین دی خو اختیار په لاس کې نشته چړ پکې نه دی پکار ځکه سبب د ګناه جوړي وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا او ذی القرنین بارک دادی چې هغه نبی نو وذی القرنین لم يعرف نبیا کذل لقمان فاعذر عن جدالي لقمان علیہ السلام هغه نبی نو ولیو وعلمنا ما علم دل ورکړه من لدن خپل طرف نه علم ویدت موسی علیہ السلام هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ایت تابعداري حکم استاپا خبر منی چې او خای ما ته ما علمت چې خود له شوی تا رشدا لار د هدایت نو علم تکوینی مراد قال دورته انك لن تستطيع معي الصبر طاقت نه لري ما سره باغې من صبر زکه زما تکوینی علم دی هغه خو ناشنا کارونه کی مستوى تشریح دی نو مخکې نور دا خبر زکه کی نو دی ورته وی جواب کې ورته څه وی وكيف تصبر على ما لم تحد به خبره او څنګه وته صبرو کی پا خبر منی چې نمومی تباغی منی علم قابون نمومی تباغی منی دا علم قال دوی ستجدون انشاءاللہ زردا چې مندبه کی مال را کرزا شد اللہ صابرن صبر کون کے او نافرمانی بن کومستانه په امر په وکار کی قال اویدو فإن اتبعتني کتا تابعداري وکړه ما کتا تابعداري کوي زما نو فلا تسألني تپوس مکومان دیوشی تردی پوری احدثا لک منو ذکرہ چی شروع کم تاستا داغین سیاداش فانطلقا روان شدوی حتی تردی پوری زارکی بفی سبینا چی سوارو شو پو کشتے کی نو دیو لکی خرقا کشتے سورائی کرلا نو دا خو تکوینی خبر مثال انسان مرتوی منگر کئی عجیبه سړی کشته دې سورې کړې نو بیا یو چنچڼه راغله د دریاب نه مخو کښته کړله اوبه راواغسته حضرت علیه السلام ورته وی اے موسی زما ستا علم د الله د علم په مقابله کې دا شی نه دی بلکې دا نوم کم دی حتی ازار کی بفی سفینن دی کشتی کی بغیر د کرائی نه سوار کړو سړي ورته خو لګېده وی کرائی د نه اخلو قال موسی علیه السلام اخرقت څه سیرې دې کړه غوڅه دې کړه کشتی لره سورې دې کړه کشتی لره چې غر کې آل د دین لقد جئت شیئا امرا یقینا تا پیش کې شی نشنا قال دوی الم اقول لك ایسنو ویلی ماتا تا طاقت نلری ما سره د صبر قال لا تؤاخذني بما نسيت منی سمال رب هغه من چې زهیر کما ولا ترهقني من امر عسرا او مرسو ماتا د کار زمانه سختی فانطلقان روان شو حتی اذا لقي غلاما چې یو ځای شو د یو ماشوم سره نو قتل کا غلر قال دوی قتلت نفسا زکیه سقتل لیکن نفس پاک بغیر دس گنانا بغیر دس نفس یقینا تا پیش کن نکرا شین ناشنا
ماشوم دی او د ماشوم د اثر ونیسه داسې خضر علیه السلام دیوال لی راواچو هغه نه په ټکي صاحب ایسته مړ یې او ورته یې ګوره ماشوم دی مړ که د خدای انصاف دا یې چلو زه به د دې تپوس هم نه کوم هلته کې د کښتۍ سوری کړه دلته کې د ماشوم مړ کړه نو ده ورته بیا څه وایي قال علم اقول لك ای څه نه ویلي ما تا ته چې ته طاقت نه لرې ما سره د صبر قال دی ان سالتوک که ما تپوس وکړو عن شیء د یو شي پس د دې نه نو مه ملګری کوه ځان سره قد بلغت من لدني یقینا ورسېدې تا ته زما نه عذر فانطلقا نو دوی روان شو تر دې پورې چې راغله یو کلي ته استطمع اعلی نو ډوډۍ غوښتله د هغې نه فابو نو هغوی انکار وکړو او دا وایي یهودیان یو ځل راغله حضرت علي صاحب ته که چاته وي چې د فابو په ځای فاته وکړه هغه ورته یې ځای سړی فاته وکړه داسې یو قصه او استطعام وظیفه د سائل ده او ضیافت وظیفه د مسئول ده لکه ضربه زید عمرا ضربه زید عمرا نو صدور د فاعل نه نو دینه دا بعض خلک د دینه هغه ماښامي ثابتوي که نه د مړي هغه ماښامي د مړو روټۍ په ورځ باندې هغه دین نه ثابتوي ځکه نبي علیه السلام وي یو ځلې چې اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم اتاهم ما یشغلهم جعفر دوکر غم شي دوکر روټۍ ولېږي دا نه ویلي چې دونه وخورئ اوس د دې ګاونډ دی ځان له خپلو ماشومان له څه شی پخوي تلبینه پخوي څه شیره پخوي نو هغه کولی شي لیکن ته به دا نه کوې چې یو سړی مړ شو د هغه ماشومان پاتې شي ته د هغه غوی هلالی سنډی هلالی میخ هلالی ګډ پیسه هلالی دا خو د ماشومانو مال دی ته یې څنګه هلالی معمولي هلته کې ناستې هډوک مونې خرړې کړي بدعات کړي رسومات کړي دا خو فتاوا دارالعلوم دیوبند کې مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ټولو علماو دې ته بدعات ویل یو مولانا چاته پوښتنه کوي چې دا بدعت دی که سنت هغه وایي دې نه قلار شه د دې تپوس کوه د دې تپوس کوه د دې هغه وایي دا خو جهنم دی مړی نه لکه د شنغر کې به په اوړي باندې دی مولیانو واسکټې اچولې اسقاتونه جیب ګوړې دا ګوړې به د جیبونه به د ګوړو ستا نو هلته کې سبقونه ویلي ولی خان د تره مړو تره زوی ډاکټر خان صاحب هلته کې نوکر عاجز غوندې مولیان راغله هلته کې دا لوی لوی ما هغه نوکر ولم سلطال یې سره کړی نه خدای عاجز ډېر زیات اما چغه کړې هغه چغه کړې چې دا د دې حق دی که زما حق شی مزدل هغه وخت کې به مو خلکو ماته وي دا خو د پنځپیریانو مسلې دي ما پنځپیریانو مسلې دي دارالعلوم دیوبند مسلې دي تا دارالعلوم دیوبند کې وکړي نو بدعات کوئ بې بدنامي کوئ که نه کتابونه د بریلیانو د صفتونو نه ډک کړي دي مناظرې کوئ ځان ته دیوبندیان وایي دا دیوبندیان د دیوبند خو خپله عقیده ده نو سړی به ځان له به هلته به باباجي ستا به باباجي زمونږ باباجي نه دی ستا په نیا به خطرې زمونږ باباجي نه دی بدعتي د څوک باباجي او کتابونه د غلطو خبرو نه ډکي شرکیاتو نه ډکي بیا چې معمولي خبره کوي بیا هغه ټول نسبت دا وکړي چې دا د جمعیت د جمعیت خو د بدعاتو نه دی جمعیت خو د توحید د سنت مفتي محمود صاحب فتاوا وګوره مولانا هزاروي وګوره عبیدالله انور وګوره مولانا احمدي لاهوري وګوره مفتي محمد شفیع وګوره عبدالله درخواستي وګوره نو دا داسې قسمه خبره نو دا رکوع پر رسول به بس کوو فابوا ان يضيفوا ما فوجد فيها عبدا فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض چې هغه غورځېده فاقامن دوی اشاره وکړه
اشاره فاقام اشاره وکړه ناور دې قال موسی عليه السلام لو شئت لاتخذت من علي اجرا کتا خو خیتا په دې مزدوري اغسته ځکه موږ د دې کلی ترالو ملمانه وروټه موږ وختله دا داسې د بخیل ځامن دی موږ له ډوډۍ نوړې رانه کړه ټول دیوالونه جوړل ها دیوالونه بولا نه جوړل ناغه ورته جواب کې څوي قال هذا فراق بيني وبينك دا جدایز به مې زما به مې ستا کې دا او زر د چې خبر وکم تعالی را په تعبیل دا لم تستطيع عليه صبر چې تا نه موږ باغې منې صبر نو اوس دلته کې اعتراض راځي چې په مخه به آدم آتی موسی علیه السلام نو دا خو ډېره ګناه ده وعده کوي بیا ماتې نو جواب دا دی چې کوم شي کې فایده ستا ده ته یې ماته نو ماته یې خو چې اوس ما ده سره وعده کړله ده ته تاوان دی نو بیا دې زه نه ماتوم اوس په دې کې فایده د چا وه د موسی علیه السلام نو چې هغه دا خبره نه یې ماته کړې نو شل خبرې په نورې ښکاره شوي خو هغه ماته کړه بل دا چې په داسې معاهده کې چې هغې کې د قام او د ملت تاوان نو هغه ماته نو په دې کې د چا تاوان نه ځکه موسی علیه السلام چې د کوم دین دپاره راغلی هغه تشریعي نو دا خو موږ ته فایده نه راکوي چې ته اوس وایې چې خضر علیه السلام دا کار کړه راځه زه بار دلته کې وړ کېنیسم دیوال له راکړو او وژنم अब दे बाहर मुर्दार बने पूरे पुल लगे थे पुल तो बम एकदम अदा ना हो खिर फलादत खबर दी का ना नौल जवाब रखी अम्मा सफीना चे किश्ते फकानत ली मसाकिन दाऊद दो मिस्किनान चिदी बामल को बदरियाब की फारत तो मा इरादों का चे अबजन कम दिलरा वकान वरा और सुदीन मलिकुन बादशाह अगर मो जालंदीब ने कर جالندی ابن کرکرینون یا خذو اغسطلبه کل سفینتن هر کشته غصبه په غصب سره کل سفینتن هر کشته نه کل سفینتن سلیمتن صحیحه نو ما دا عیب جنه کړه ځکه دا سړی اجزان هغه خو جوړه کشته به قبضه کوله نو چې دا کې ما عیب لګاو نو بیا هغه غوانه غسطل نو کل سفینتن صحیحه سلیمه واما الغلام هر چې غلام د دنوم جیسوم د غلام نوم څو جیسوم واما الغلام هر چې دالکو فکان ابواه و مور پلار د مؤمنین د کلک مسلمانانو د مور نومي کاسبارا د پلار نومي کاسبارا او د مور نومي صحوا کاسبارا او صحوا فخشينا أن يريد أن يريقهما شوف ورزيدي دونا للطغيان وكفرا وسرکشی کې او په کفر کې دی بلوي شي مامور پلار به ظلم او جبر شو او دا څنګه چې دا څنګه نخري شروع کی جمهور پلار هم ځان پسې نو موږ چې راځه دنه اخلاص فاردنا من اراده وکړه ان يبدلهما موږ دې قتل کدیره په بدل کې ورکه دوی طرف د دې خیرن ورد دینه په زکات کې واقرب روحما او ډیر نږدې په شفقت کې نو بیا خدای پاک دوی له جنې ورکړه دا جنې رستو نکاح دی او نبی سره وشو او دا غینه چې کوم زوی پیدا شو هغه نبی واما الجدار هر چې غر دیوال فکانه او د غلامانو چې یتیمانو په ښار کې او لاندې د غینا خزانه د دی او پلار مور پلار د دی والدین د دی صالحان نو موږ اراده وکړه رب ستا چې ورسېدي طاقت خپلته او روباسي او خزانه خپله د رحمتو د رب ستانه وما فعلت عن امري مقصودي زیاده ده او نه دا کار کړی ما په حکم خپل سره ذالک تعبیل
دا تعویل دا صدې ما لم تستطيع علی صبر چې تا طاقت نه مونږ باغې منې صبر. نو دا یو تختې و او دا دیوال لاندې و او د زرو تختې و او په هغې باندې څه الفاظ هم لیکلي یو پکې دا عجبت لمن یوقن کیف یحزن عجبت لمن یوقن کیف یحزن زما تعجب دې په چا باندې چې یقین لري او بیا غمجن کیږي. او بیا وی عجبت لمن یوقن بالموت کیف یفرح او زه تعجب کوم په چا باندې عجبت زه تعجب کوم په چا باندې چې مرګ من یقین لري او بیا هم د خوشحالي مناول جشنونه مناول. بیا عجبت لمن یعرف الدنیا زه تعجب کوم په چا باندې چې دنیا پیژني او کیف یطمئن الیها او بیا څنګه په هغې باندې اطمینان کوي. او بیا پې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله. ابن جریر دا نقل کړي دی حسن بصري نه. ابن جریر نقل کړي دي د چا نه؟ د حسن بصري. نو دا او بل چې جمهور وي چې د علم تکویني و یعنی په بواطنو باندې علم وسره او علم د موسی علیه السلام تشریعي و ظاهري و او فتوا چې دا په ظاهر ده په باطن نه ده. نو ځکه موسی علیه السلام ته دا شی شنیع ښکارېده چې کشتۍ سوری کوه سړی وژنه ځکه فتوا په ظاهر ورکوي تکوین چې دا د بواطنو نه باس کوي او تشریع چې دا د ظواهرو نه باس کوي. دا کارونه چې د کړي په وحی سره نو یا خو نبي دی او که ولي وي نو په الهام سره یې کړي دي. په ادیانو سابقو کې تخصیص بالالهام کېدی شو او په دین محمدي کې دا قسم یې نشته دی. دین محمدي بس صرف واحد او جناب رسول الله راغلی صلی الله علیه وسلم. الله دې مولا نو دلته کې دا خبره ما تاسو ته وکړه چې خلاف و موسی علیه السلام څنګه وکړو. جواب دا دی چې شرط کې فایده نه موسی علیه السلام خپله وه نو ځکه یې پرېښود بل ته پکې نقصان نو. نو الله دې موږ له په قرآن او په سنت باندې د صحیح عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ خپل قدرت کلک عالمان کړي. صلی الله علیه وسلم.